بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف اولین 51 نمبر درس دی او نن به انشاءالله مونږه باس نفی جحد بلم در فعل مستقبل معروف وایو. باس ته وایي، نفی ته وایو، جحد انکار ماضی. د جحد معنی ده انکار ماضی، یعنی د ماضی د تیر شوي وخت نفی کول، د تیر شوي وخت انکار کول. او بلم یعنی د لم په ذریعه سره، د لم حرف نه دی، لم په ذریعه سره د نفی کول در فعل مستقبل معروف. مستقبل یعنی مضارع یا دی، معروف چې فاعل معلوم وي او مجهول چې فاعل معلوم نه وي. اول قاعده وایو، بیا به د هغې نه انشاءالله پس ټوله خبره به پوهیوم، د لم په ټول تعریف او لم په ټول باس باندې به پوهیوم. لم د فعل مضارع په شروع کې ولګوه، لم د فعل مضارع په شروع کې ولګوه او د کومو صیغو په آخره کې چې پیش وي او حرف علت نه وي، پیش وي او حرف علت نه وي، نو هغه صیغو له به جزم ورکړي. د کومو صیغو په آخره کې چې پیش وي او حروف علتو نه پکې یو حرف هم نه وي. حروف علت درې دي، واو الف یا، واو الف یا، دا درې حروف علت دي، د دې مجموعه ده وای مجموعه ده واو الف یا. که د یوې صیغې په آخره کې واو راشي نو هغه به هم د لم د وجې نه ختمیږي. که د یو صیغې په آخره کې الف راشي د واو د لم د وجې نه به هم ختمیږي. د یوې صیغې په آخره کې چې یا راشي د لم د وجې نه به هغه هم ختمیږي. نو چې یوې صیغې په آخره کې حروف علت دا درې وانو کې یو هم نه وي او آخري حرف باندې پیش وي نو د دې لم د وجې نه به پیش ختمیږي، هغه به جزم کیږي. ټیک شو جی؟ لکه ینصرو دی، ینصرو، نو د دې ینصرو په دې اخري را باندې پیش وي خو د لم د وجه پیش ختم شو، جزم شو، لم ینصر شو. یسمعو دی، په دې عین باندې ضمه وي، د لم د وجې نه هغه ضمه ختمه شوه، دا جزم شو، لم یسمع. یضربو وي، یضربو، ضربه یضربو، نو د دې یضربو په دې اخري با باندې پیش وي، د دې لم د وجې نه هغه پیش جزم شو، لم یضرب شو. ټیک شوه؟ او د کومو صیغو په آخره کې چې حرف علت وي نو هغه صیغو نه به حرف علت ختم کی. نو دا لم د کومو صیغو په آخره کې چې حرف علت وي نو دا لم د هغې صیغو نه حرف علت ختمی. لکه یدعو دی، یدعو، د دې یدعو په آخره کې دا واو دی، واو، دا واو حرف علت دی پکې، نو د دې باندې چې کله لم داخل شي دا دی لم، نو د یدعو نه دا واو او الف ختم کو، صرف یدعو پاتې شو، دا عین باندې ضمه پاتې شو. دا یرمی دی، د یرمی په دې اخره کې دا یا ده، دا یا حرف علت دی، نو دین باندې چې لم داخل شي دا یا حرف علت ختم شي. لکه د یرمی نه به لم یرمی شو، یرمی، هغه یا یې ختمه کړه. او یخشا دی، دا یا او کړه زبر دا الف دی پکې، نو دا یا او کړه زبر دی نه به دا لم چې په کله داخل شي په دې یخشا باندې نو دا یا او کړه زبر به ختم شي، صرف به لم یخشا شي، لم یخشا. او د اوو صیغو نه به نون اعرابي ختم کی. د نون اعرابي په اوو صیغو کې وي، پنځو د فعل مضارع په پنځو صیغو باندې پیش وي، آخري حرف باندې پیش وي، او د اوو صیغو کې آخره کې نون اعرابي وي. نو چې د کومو پنځو صیغو په آخره کې پیش وي د لم د وجې نه به پیش جزم شي، او چې کوم اوو صیغو کې نون اعرابي دی نو د دې لم د وجې نه به هغه نون اعرابي هم ختم شي. او دوه صیغې داسې دي چې په هغې کې آخري نون هغه نون اعرابي نه وي، هغې ته نون جمع مؤنث وی یا نون ضمیر وی. نو د لم د وجې هغه نون جمع مؤنث یا نون ضمیر اسم نشي کېدی، هغه به په خپل حالت باندې وي. نو د اوو صیغو نه دا لم نون اعرابي ختموي. لم د فعل مضارع معنا ماضی منفی ته اړوي. لکه د فعل مضارع معنا ده ینصرو معنا ده هغه یو سړی مدد کوي، اوس د حال معنی کو، او یا به وکي د راتلونکي وخت معنی موکړه، نو د حال یا د راتلونکي وخت د معنی چې پکې وي دغه ته مضارع وایي. نو دا لم چې دی دا په فعل مضارع داخلیږي خو د حال دا معنی م ورله ختموي، د مستقبل معنی م ورله ختموي او معنی ورله ماضي ته اړوي. لکه ینصرو دی، لم ینصرو، د لم د وجې نه لفظي تبدیلي پکې دا راله، ینصرو په د اخره را باندې پیش وي، د لم د وجې نه دا جزم شو، لم ینصر شو. او د ینصرو معنی د هغه یو سړی مدد کوي یا به وکي. لم ینصر معنی د هغه یو سړي مدد اونکو، هغه یو سړي مدد اونکو. د لم د وجې پکې نفیم شوه، معنی منفیم شوه، او لفظونو کې تبدیلي دا راله چې پیش یې ورله جزم کو، او معنی کې بله تبدیلي دا راله چې زوردار نفیم پکې شو او معنی د مضارع معنی ماضي ته واړوله. نو د ینصرو نه لم ینصر کو، لم ینصر، لم ینصر. د لم ینصر معنی ده هغه یو سړي مدد اونکو.
د لم ینصر معنی ده هغه یو سړي مدد اونکو. دا صيغه واحد مذکر غائب وا. اوس صيغه تسنیه مذکر غائب لم ینصرا ینصران دی ینصرو ینصرانی ینصرونا ینصران دی نو د لم د وجې نه هغه نون اعرابي ختم شو لم ینصرا پاتې شو لم ینصرا پاتې شو او معنی ماضي ته واوړېده هغه دواړو سړو مدد ونه کړو. ینصرون دی ینصرونا صيغه جمع مذکر غائب صيغه جمع مذکر غائب ینصرونا د لم د وجې نه به نون اعرابي ختم شي لم ینصرو او معنی به شوه معنی شوه هغه ټولو سړو مدد ونه کړو هغه ټولو سړو مدد ونه کړو. نو د مضارع معنی د ماضي شوله د لم د وجې نه. اوس دا خو د مذکر صيغې وي. اوس د مؤنث غائب صيغې صيغه واحد مؤنث غائب صيغه واحد مؤنث غائب تنصرو دی تنصرو هغه یو ښځه مدد کوي یا به وکړي د لم د وجې نه به هغه تنصرو اخري را باندې چې کوم پیش دی دا به ختم شي لم تنصر به شي لم تنصر او د حال او د مستقبل دا معنی به ختم شي د ماضي منفي معنی به شي هغه یو ښځې مدد ونه کړو هغه یو ښځې مدد ونه کړو. او صيغه تسنیه مؤنث غائب صيغه تسنیه مؤنث غائب تنصرانی دی تنصرانی لم تنصرا شو لم تنصرا هغه دواړو ښځو مدد ونه کړو. او جمع مؤنث غائب صيغه جمع مؤنث غائب ینصرن دی ینصرن هغه ټولې ښځې مدد کوي یا به وکړي د لم د وجې نه به د کې لفظونو کې تبدیلي نشي راتلی خو معنی د ماضي شوه ماضي منفي شوه لم ینصرن ګوره د لم د نه علاوه هم ینصرن دی او د لم سره لم ینصرن شو ٹھیک شو صرف د لم اضافه ورسره وشوه په لفظونو کې د لم تبدیلي رانه وسته دغه کمی رانه وستو خو معنی د مضارع معنی چې وه د حال او د مستقبل هغه معنی ورله ختمه کړه د مضارع معنی د ماضي منفي معنی کړه هغه ټولو ښځو مدد ونه کړو لم ینصرنه هغه ټولو ښځو مدد ونه کړو. ٹھیک شوه. اوس د صيغه واحد مذکر حاضر تنصرو دی تنصرو ته مدد کې یا به وکړي لم تنصر لفظي تبدیلی معنی دا شو چې هغه لفظي تبدیلی په دې تنصرو صيغه کې دا راوسته چې هغه پیشي اخري پیشي جزم کو نو تنصرو نه تنصر کو لم تنصر او معنی د حال او د مستقبل نه ختمه که د ماضي منفي کړه ولا تا یو سړي مدد ونه کړو تنصر معنی ته مدد کې یا به وکړي لم تنصر تا مدد ونه کړو وګوره معنی د ماضي شوه منفي. او تنصرانی صيغه تسنیه مذکر حاضر تنصرانی تاسو دواړه سړي مدد کوئ یا به وکئ لم تنصرا د نون اعرابي ته ختم کو او معنی ورله ماضي منفي ته واړوه تاسو دواړو سړو مدد ونه کړو. تنصرون دی تاسو ټول سړي مدد کوئ یا به وکئ د لم چې دی د دې نه نون اعرابي ختم کو لم تنصرو او معنی ماضي منفي ته واړوله تاسو ټولو سړو مدد ونه کړو. نو دا د جمع مذکر حاضر دا د مذکر حاضر صيغې وي. اوس د مؤنث حاضر صيغې تنصرین معنی د ته یوه ښځه مدد کې یا به وکړي د دې تنصرین اخره کې نون وي نون اعرابي د لم د وجې نه هغه تنصرین هغه نون ختم شو نو لم تنصري پاتې شو دا لفظي تبدیلي وکړه په فعل مضارع کې او معنی د حال او د مستقبل معنی ورله ختمه کړه ماضي منفي ته معنی واړوله نو لم تنصري معنی د تا یوې ښځې مدد ونه کړو. او تنصرانی دی تنصرانی اخره کې نون اعرابي وي د لم هغه نون اعرابي ورله ختم کو لم تنصرا نون اعرابي ته ختم کو او معنی ماضي منفي ته وړه تاسو دواړو ښځو مدد ونه کړو. او تنصرنه دی تنصرنه تاسو ټولې ښځې مدد کوئ یا به وکئ مدد کوئ د حال معنی ده یا به وکئ دا د مستقبل معنی ده. ٹھیک شو جی. نو د لم د وجې پکې لفظي تبدیلی نه راځي خو معنی د ماضي منفي ته شي واوړي لم تنصرنه معنی ده تاسو ټولو ښځو مدد ونه کړو تاسو ټولو ښځو مدد ونه کړو. او انصرو زه مدد کوم اوس په حال کې یا به وکم په راتلونکي وخت کې نو د لم د وجې نه د انصرو په دې را چې کوم پیش وي هغه هم جزم شي انصر شي لم انصر دا لفظي تبدیلی شوه په فعل مضارع کې او معنی ورله د حال او د مستقبل دا ختمه کی ماضي منفي ته واړی نو لم انصر معنی ده ما مدد ونه کړو ننصرو مونږ دوه یا ټول سړي یا ښځې مدد کوو یا به وکړو لم ننصرو په دې را چې کوم پیش وي هغه جزم کو لم ننصر مونږ دوه یا ټولو سړو یا ښځو مدد ونه کړو. ٹھیک شو. نو دا د لم په فعل مضارع کې عملو. اوس دا لم چې دی که نه
هغه صيغې چې د هغه په اخره کې حروف علت راشي هغه حروف علت ته لرې کوي. دا ګورئ حروف علت درې دي واو الف یا واو الف یا مجموعه دا وای. اوس يدعو دی يدعو د دې په اخره کې دا واو حرف علت دی نو دی يدعو باندې چې کله لم داخل شي لم يدعو نو دا واو ته ختم کو. يخشى دی په د اخره کې حرف علت الف دی نو دی لم دا يخشى نه دا الف ختم کو دا یا او دا کله زبر ختم کو نو لم يخشى شو. يرمي دی يرمي په دې کې اخره کې دا یا حرف علت دی نو دی باندې چې کله لم داخل شي نو دا یا حرف علت ختم کی نو لم يرمي. نو دا لم په فعل مضارع کې درې قسمه تبدیلی راولي. د فعل مضارع په هغه صيغو چې په کومو صيغو باندې پیش وي هغې له جزم ورکوي. دا یو تبدیلی شوه لفظي تبدیلی. دویمه تبدیلی لفظي چې د کومو صيغو په آخره کې نون اعرابي وي اوه صيغې دي نو د هغې نه نون اعرابي ختم کی. دوه تبدیلیانې شوې. دریمه تبدیلی لفظي دا راولي چې د کوم صيغو په اخره کې حروف علت نه یو حرف راشي یعنی حروف علت وي د کوم صيغو په اخره کې نو دا لم هغه حروف علت هم لرې کوي. دا خو لفظي تبدیلی وه. اوس معنوي تبدیلی څه راولي چې د فعل مضارع د حال او د مستقبل معنی وي که نه نو دا لم هغه ماضي منفي ته واړئ. ٹھیک شوه. نو معنوي تبدیلی دا راولي چې د مضارع د حال او د مستقبل معنی ماضي منفي ته اړئ. د حال او د مستقبل معنی ماضي منفي کوي. ٹھیک شوه. ماضي ته شي یعنی تیر شوی وخت معنی کی ورله او منفي کی ورله نو دا د لم باس دی. لم په فعل مضارع باندې داخلیږي. په فعل مضارع کې په کومو صيغو چې پیش وي هغې له جزم ورکوي. د کومو صيغو په اخره کې چې نون اعرابي وي هغه له نون اعرابي ختموي. د کومو صيغو په اخره کې چې حروف علت وي هغې نه حروف علت لرې کوي. او دا د جمع دوه صيغې دي. د جمع مؤنث د مؤنث دوه د جمع صيغې دي. یو د ماضي ده د جمع مؤنث ماضي صيغه ده یعنی جمع مؤنث د غایبو صيغه ده او یو د جمع مؤنث د حاضرو صيغه ده. نو دا چې کوم دوه د جمع مؤنث صيغې دي که د غایبو ده که د حاضرو ده د هغې کې په لفظي هېڅ تبدیلي نه راولي. خو معنوي تبدیلي پکې دا راولي چې معنی ورله د حال او د مستقبل دا ختمه کي د ماضي منفي ته ورله معنی واړئ. نو په دې لم کې ډېر زور وي خو په لفظونو کې هغه زور تاکید نه بیانېږي. لکه ګورئ قرآن پاک کې سوره اخلاص کې دي لم یلد اصل کې دی یلیدو د دال باندې پیش وي او د لم د وجې نه هغه دال جزم شو نو لم یلد ولم یولدو دی یولدو د لم د وجې نه هغه لم یولد شي ولم یکن له کفوا احد. نو ګورئ دلته کې دا لم استعمال شوی دی چې د لم کې ډېر زیات تاکید وي او معنی هم ورله ماضي منفي ته اړئ. نو په قرآن پاک کې هم دا لم استعمال شوی دی. نو دا د لم د باس نفي تاکید به لم در فعل مستقبل معروف چې فاعل معلوم وي. انشاءالله دا گردان ختم شو. په راتلونکي درس کې به بیا د باس نفي تاکید به لم در فعل مستقبل مجهول چې فاعل معلوم نه وي نو د مجهول گردان به انشاءالله په راتلونکي درس کې کوو. نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.